بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن کتونکو السلام علیکم. زه ستاسو سرور فضل کریم د سټیری پروګرام تر کوهارت نه تاسو مخامخ یم کتونکو. زما شاته چې کوم د ګیس وال چې کوم لګیدل دا د ګیس بټن دی. د کوهارت ګیس دغه بټن نه بنديږي، دغه بټن نه پریشر کمیږي. دغه شان د یو وخت نه کوهارت کې د ګیس لوډ شیډینګ دغه سلسله روانه چې د کومې په ضد باندې خلکو هم احتجاجونو باندې لاس پورې کړی دی. په دې کې زموږ هغه درنې مېرمنې چې کومې په کورونو کې ناست وي هغوی مجبوره شوي دي روډونو ته راوځي، روډونه بندوي او د ګیس خلاف احتجاج کوي. غواړي چې مطالبه کوي چې موږ ته ګیس پریشر سیوا کړی شي، موږ ته ګیس چې کوم دی هغه د هغه ټایم کې راکوي چې موږ ورباندې اخلی پخلی د کور ضرورتونه کوو. خو د بده برخه یو وخت نه د دې کوهارت خلکو سره دغه لوبه روانه دی چې ګیس ورته نه ورکوي، ګیس پریشر کمی چې کوم وخت کې ګیس ورکوي نو په هغې کې دومره پریشر کمی چې د ګیس سره کوم تړلي کارونه دي هغه ورباندې کور کې نه کېږي. د دغې په ضد باندې قومي جرګه هم جوړه شوې دی. قومي مشران چې کوم دي راجمع شوي دي. نسیم افریدي چې کوم دی پخوانی ضلعي ناظم چې کوم هغه مشرولي کوي. دغه شان نور د علاقې چې کوم مشران دي هغوی ورسره شریک دي په دې جرګې کې. هغوی هم جرګې کې دا فیصله کړې دی چې که موږ ته OGDCL ګیس را نه کړو، لوډ شیډینګ یې ختم نه کړو، نو موږ به دا SMS دلته نه بند کړو او پنجاب ته چې کوم لاړ دی، نورو ضلعو ته چې کوم لاړ دی، دا پیپونه موږ به احتجاجاً ورباندې بند کړو. بیا د جرګې چې کوم مشران دي، ډیپټي کمشنر شو او OGDCL چې کوم مشران دي هغوی سره ملاقات وشو. په هغې کې ورسره خبرې اترې وشولې چې موږ به تاسو ته د اخلي پخلي په وخت کې ګیس درکوو، خو شورټي دا ورته ورنکړه چې دا ګیس په پریشر به سیوا وي او که نه. خلک په عذاب دي، ورنه خلک په احتجاج باندې دي. دا غواړي چې موږ ته د ګیس راکړی شي. په دې هکله باندې په کتونکو نن ډسټرکټ ډرای کې موږ د دې جرګې چې کوم مشران دي هغوی سره خبرې اترې کوو چې دوی جرګه وشوه خپله ترمنځه، په هغې کې څه فیصلې وشوې او بیا کومه چې OGDCL مشرانو سره وشوه یا ضلعي انتظامیې سره وشوه هغوی ورسره څه خبرې اترې وشوې. آیا چې کوم کوهارت نه ګیس وځي د هغې مطابق په دغې علاقې خلکو ته ګیس میلاو شي او که نه. ځکه زه ته دلته کې دا یاده کړم چې کوهارت ډیویژن چې کوم دی دا پروډکشن زون دی، دا په لوی مقدار کې وفاق ته ګیس ورکوي، خو د وړو په شان لکه څنګه مالګه ورکې اچوي د هغې په شان مالګې په شان موږ ته دلته ګیس نه میلاویږي. او بیا چې کوم ګیس میلاویږي په هغې کې هم دومره لوډ شیډینګ وي، دومره پریشر کم وي چې دلته د ضرورت کارونه پرې نه کېږي. نو زه به کتونکو مخ ته دغو خلکو سره به په دې خبرې د ګیس په معاملې باندې خبره اتره کوو. موږ سره اوسئ. قدرمنو کتونکو څنګه چې موږ په شروع کې د ګیس خبره وکړه، نو د ګیس په لړ کې چې کومه لویه جرګه ټاکلې شوې وه د هغې چې کوم مشران دي هغه ما سره دا وخت کې موجود دي. دوی سره به خبرې اترې کوو چې جرګې کې څه فیصلې شوې وې، اخره لایعمل یې څه روبستلی و. خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر شکریه. بالکل الله احسان د تاسو چې تاسو د جرګې مشرولي هم کوئ، جرګې کې یو د مشر په حیث باندې شرکت مو کړی و جرګې کې، نو څه فیصلې مو کړي دي، څه به مخته جوړېږي؟ ټول نه اول خو دا چې څومره کوهارت ډسټرکټ ده یو عرصه دراز نه دا یوه مطالبه ده چونکې ګیس چې دا مقامي پیداوار ده او د بنیاد باندې د کوهارت خلکو همیشه دا یوه مطالبه پاتې شوې ده چې کوهارت کې کم از کم ګیس هغه سټیټس هغه پروتوکول خلکو ته چې کوم د پیداواري ضلعې وي هغه که موږ ته نه راکوي، نو دا خو کم از کم کول شي چې کوم مو باندې 2 غنټې په ټولې ورځې کې تقریبا 3-4 غنټې ګیس وي. نو خلکو دا مطالبه ده چې دا پیداواري ضلع ده، د آئین 158 شک کې هم دا شی شریک ده چې ټولو نه اول کوم ډسټرکټ کې دا شی ګیس آیل مختلف چې کوم معدنیات دی پیداویږي نو هغه ډسټرکټ به مستفید کیږي. نو دې سلسله کې مو مسلسل دا ګورو چې نظر انداز کیږي کوهارت ضلع او هغې نه علاوه چې دوته ایکسټرا ریلیف ورکي، هغې نه علاوه کومې چې دو حق جوړیږي میټر لګېدلې ده، میټر باندې هر سړی دی هغه بل ورکوي، هغې باوجود هم داسې خلکو ته ګیس نه میلاویږي. نو دې وجې باندې خلکو کې یو اشتعال ده. د ګرینډ جرګه وشوه، دې کې همدغه فیصله شوې وه
چې موږ او جی ډي سی ایل اعلی حکام دي هغه سره نن د ډي سی وسطت سره کوم الکټ باډي د هغه ایم پی ای منسټران دا ټول موجود یو طویل جرګه وشوله خو هغه کې مت لکه لولیپاپ زبداو غنم چې مت لولیپاپ راکړلو او مغه شی کوم چې زوړ شیډولو هغه مت نشر کړو چې د ترتیب سره به د لوډ شیډینګ دا دوران یې بیا هم دی کې بعضی خلکو ویلو چې خیر د ملک ټیم گزارا کول شو خو چې کوم ټیم تاسو مت د ګیس اویلیبل کیدنو راکوي نو د ټیم کې ګیس لو پریشر په وجه باندې ګیس نه رچی خو دا ومنله چې لو پریشر چې دا هغه بقایا ریزی کی وی کوم چې د لوډ شیډینګ ټیم دا د ټیم کې پریشر چې دا فول وی د سره مطلب دا چې مو لکه یو هغه ارزي مننو ولا خبره وشوله بهر حال مو د دو مخکې رویه ته مخکې معاملاتو ته ګورو کني خلک په دشي باندې اګری دي او ټول عوام دا غواړي چې د ظلم خلاف یو قومي احتجاج پکار ده یو قومي درنه پکار دي پروټیسټ پکار ده نو هغه د لپاره خلکو ذهن تیار ده صحیح شو ډیره مننه خوشاله اوسئ طارق درانی صاحب موږ سره موجود دی میخیل بازار صدر دی دا هم د جرګې یو مهم غړی دی دوی سره به خبرې تر کوو چې دوی سوي طارق صاحب جرګې کې څنګه میخیل خبرو کوي چې موږ ته یو لولیپاپ را دراکو ډیپټي کمشنر ورسره چې کوم د او جی ډي سی ایل غړي دي زوړ شیډیول یې ته بیا جری کو نو دینه تاسو امید لرئ چې زوړ شیډیول چې کوم جری کړی دی په دې باندې هم دوی به سر ته ورسي او که بیا به پکې لوډ شیډینګ او ګیس هغه وي بسم الله الرحمن الرحیم ټول پهلا خبر نیوز او فضل کریم ته ډیره شکریا ادا کوم چې په کوارټ کې تاسو هر حق د پاره تاسو خپل میډیا او د خپل خبر نیوز استعمالوي ډیره شکریا زه ما ډیر تقریرونو کې دا ویلي دي د کوارټ مسائل دومره دي چې شمار نشته خو چې مین مسله د ګیس دا یو ایجنډا د مو ګیس پېښ کړی و هغه مو په جرګې کې هم فیصله وکړي مخبل یو سیستم هغه ستل دا ډي سی صاحب یا ایم پی ای صاحب یا وزیر قانون یا ام ان ای صاحب دا مسله متحل نکړه نو مخکې قدم بدنه سخت چتو ان شاء الله کوهاټ حق د پر بوده موټول جنگيګو نسیم افریدي صاحب ماشاءالله کوم ایجنډا شروع کړی دا د ګیس هغه 70 برسو نن څوک ما ډي سی صاحب سره میټینګ وشو هغه مو ګول دایره کې تاورتاو کو خو فیصله خپل وشوه هغه په خپل تاسو یو نه منله نه مو یو نه منله مو دا ګیس په کوارټ کې لوډ شیډینګ بالکل نه منو لو پریشر بالکل نه منو چې پیداواری زیاده دلته ګیس پیدا کیږي اما ګیس پنجاب ته ځي په جنت کې ګیس کم نه ده په دې جنت کې کم نه ده په نور علاقو کې کم نه ده کوارټ ته ویل کم ده د سلسله کې مو نن کوم هغه شدنه زه امید نه ستم صدا مو سره دو ګیس ولا د مسلار کې لو پریشر فیصله دا وشو چې سبي پنه داود ویلو ایم پی ایس صاحب ویلو سبي پنه شپې 10 بجې پورې به ګیس وی پیک ټایم کې څنګه نه تاسو پریشر به فل کیږي سبي پنه 9 اور 11 نه 2 اور مخام 5 نه 10 بجې پورې دا ګیس پریشر به فل وی نور به لو پریشر وی بیا دویمه خبر اوس شیډول خی لګا دا نو دا مونږ سره بخي ګیس پریشر منه آل کو هارت تاجر اتحاد چې د کوم مو رجستر تنظیم دا د منه مو ډیر مخکې نه لګیایو خو بیا د کې مختلفو خلکو رابطه وکړي خو مختلفو را مشرانو دا کیونکه قومي مسله ده غټه مسله ده مول چویل نه پټول په اتفاق منو شي چې کله یو اتفاق د پر جرګه په پښتو کې وډېره معززه نامه ده تاسو خپل قبایل سره تعلق د موټول قبایل یو نو جرګه چې چرته وختل شي اغل د به مشر کشرنی یو خبر وشي و مخته خبر راشي رومبه جرګه چوشوا هغه کې زین چې بیوسلی وشوا هغه بیوسلی خو چلا وشوا څه بیا خبره تر بیا بل میټینګ وشو نن چې کومه خبر وشوا ډي سی اف اس کې لاس یو لاس بجې ټیم وختل شو بند کمره یو میټینګ وشو چې هغه کې څه شوی چې د پر شوی دی خو لکه موږ څوره خلکو مو محسوس کړه چې دغه کوم میټینګ تر ورلو دی خپل کې ولا کې خبره برابر کړه ټیک شو بل خبره ده چې مو دینه سمپل یو تاسو کو چې کوارټ پیداګیره زلاده ګیس د ماده زمکه ماده او خرابېږم په زه سکیورټي زه در کوم روډ د ما خراب شو او به د ما لاړې چې چرته ګیس او پټرول په دکی یالته وبغې بیږي او دوه منځي موري چلته به روډ تنظیم کې هسپتال تنظیم وکې د اوبو تنظیم وکې د ډیګي تنظیم کې د غټولو باندې خور یړولې دي اوس مو ته چې د کوم پیدا چې مون اخلي دا متراکه او په خپل پیسو یې راکه
قدرمن کتونکو دا مهال موږ د ډیپټي کمشنر په افیس کې موجود یو. دلته کې قومي جرګه چې کومه مقرره شوې وه د هغې چې کوم مشران وو هغوی نن ډیپټي کمشنر سره او ورسره د اس ان جي پیل چې کوم غړي دي مشران د هغوی سره ملاقات وشو. خو په ملاقات کې څه قسمه خبرې وشوې آیا چې کوم ګیس دوی ونه غواړي هغه به ورته اس ان جي پیل ورکوي او که نه. د هلکه د پی کې 91 چې کوم ایم پی ای دی داود افریدي ما سره موجود دی. دوی سره خبرې اترې کوو چې دوی څه وایي. خلک چې کوم دي موسم د یخنۍ شروع شوی دی ګیس ضرورت شته دی خو دوی څه وایي چې خپلې حلقې ته خپلې ضلعې ته به ګیس ورکړي او که نه. ایم پي صاحب ډېره مننه د وخت راکولو دا ورته وایي چې تاسو نه ملاقات وشو بلې ورځې جرګه هم شوې وه ورباندې. خلک ډېر په سخت مشکلات کې رامخته شوي دي ځکه چې ګیس نه وي بچي بغیر د نشتې سکول ته لګي. څه وشو ملاقاتونه خو کېږي جرګې ورمې کېږي د دو جرګو څه هغه راوځي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د کوهاټ چې څومره مشران دي څومره د ما سره ایم پی ای شفیع جان نوستو لا منسټر نوستو او د کوهاټ چې څومره معتبر خلک تیار او سره نوستو. قومي جرګه دا وشو چې 5 بجې نه ونسه سهار 5 بجې نه ونسه और شپې 10 بجې پورې به کانسټنټ سپلای ورکوي او پیک اور چې څوره دي لکه سهار 5 بجې نه ونسه تر 9 بجې پورې به کانسټنټ مطلب چې پیک اورز کې فل پریشر ورکوي. اندغه شی 11 بجې نه ونسه تر 2 بجې پورې فل پریشر ورکوي اور ماخام به مطلب چې 6 بجې نه ونسه 10 بجې پورې به فل پریشر ورکوي کنه. او دین علاوه به کانسټنټ سپلای وي سهار 5 بجې نه ونسه تر شپې 10 بجې پورې به کانسټنټ سپلای وي. نو د ګیس پریشر مسله دوی کمټمنټ وکړلو چې ګیس پریشر مسله به مطلب چې د مونږ کم خويندې میندو له کم تکلیف ته کم د مونږ مشمانو له تکلیف ته کم مطلب چې کنزیومر له تکلیف ته او کم مطلب چې د نور انډستریز وغیرہ له تکلیف ته دا به دوه ان شاء الله د ستونزې دوه ختموي. ام پی صاحب تاسو نوټس کې دا امپلیمنٹ شول نن دا امپلیمنٹ شول نو دا خو اړ پرې دا ودی کیږي چې مونږ ورته دوه راغو نن دوه کمټمنټ وکړو منرز مخکې هم شي وي نن دینه مخکې شي خو دینه مخکې منرز کې نو ورغلو اوس کانسټنټ مطلب چې منرز کې راغلو او فل فلیج مطلب چې منرز کې یو شای روشي بیا ونه کړو بیا به د مدمس کلندر د مدمس کلندر خو مشران تیار شوي دي خلک تیار دي چې مونږ روز مونږ ورمنه کوو مونږ سره چې کوم منتخب نمائندگان دي هغه سات نه رګي. قومي جرګه وشوله قومي جرګې ټولو فیصله دا وکړه اور هغه کې مطلب چې دا دوی کمټمنټ وکړلو چې نن نه به مطلب چې مونږ تاسو لا پریشر هم ټیک کوو او کانسټنټ سپلای بند درکو. که پریشر ټیک نشو نن نه 2 ورځې 4 ورځې کې پته ولګيږي که ټیک نشولو خو بیا مطلب چې اندغه حال به بیا به مطلب چې ټي بي هغه چې اس ام اس تی ابم بندو او چې کوم سپلای نور زیلو روانه دو نور صوبول روانه دو ابو بندو. ام بي اس اف تاسو ویډیو دا کړی و چې په پیپونه نور ضلعو کې پرته دي ستار ډیسټریکټ نه ستار ډیویژن نه نور ضلعو ته نور صوبو ته ځي ستار په خپل ډیسټریکټ کې خلکو ته نه ملويږي ګیس. زه ته خبره کوم د کچره دا ونه شولو تاسو نن جرګه وشه دینه مخې جرګې شوې دي اخره لا عمل به مسوي یو لا عمل خو مودا جوړ کړای چې کم په کوهاټ کې بین لګولای مورټوریم هم میرے منټس کې دوه وروستوي چې کوم پابندي دو میټرایزیشن مو د میټرایزیشن مو ور کوي پلس دوی کوم خبره چې وکړه کبیا مطلب چې موږ له مرکز مطلب چې میټرایزیشن باندې بین نه او چې تور نو های کورټ لا به موږ مطلب چې سو ویری سون هفته 10 دن کې نه به موږ مورټوریم باندې هغه کوزه چې کوهاټ دی ایگزمپټډ شي دغه چې په کوهاټ باندې اس قسم په باندې او بل چې ریمیننګ کم پایپلاین دی او ریډیس 5 کیلومتر کم پایپلاین دی ویل سره چې کم ایکسپلوریشن شوی دا او کم مطلب چې انرژي شوی انجکټډ شوی دی هغه باندې مطلب چې ریډیس ورکه او بل چې ریمیننګ ایریا دی هغه موږ له دوی پروګرس خای چې سم مطلب چې لیټر بازی پکې شوی دا هغه باندې ان شاء الله نو 5 مهینه مو وشول 5 مهینه کې تاسو کو وګورو نو پروګرس مو خړه او بل نو چې فرست ټایم دی اس ان جی پی ال والا چې کم بیلاګام ګوړي دي هغه دا کمټمنټ وکړلو ان شاء الله دا مطلب چې نور به بیلاګام نه پرېږدو. ټیک ډیره مهرباني خوشاله اوسئ. السلام علیکم څنګه تاسو خیر ده ټیک ټاک تاسو کومه لګي موږ درملکو خلکو احتجاجونه کړي دي پولیو نه بایکاټ کړي دي صرف فقط په دې مقصد باندې چې موږ ته ګیس راکړي شي تاسو ته ګیس درکې نه ګیس نشته دا بالکل مسره خو دې احتجاجونه پولیو خو پرې دا جی ما اوس د په میټینګ کې د خبرو کا مایدی تاسو حکومت کې مسره 2019 2020 کې و مایدا او شد د ډي سي سیب دفتر کې چې کې شریار سے موجود مجھے تقریبا ہفتہ لاس ریزی و کمپنی ټوله مکمله دی ما په یونین کونسل کې 600 کوین دي پروډوسر یا موجوده باندې لګای د لوډ شیټینګ کې ګیس مت نه ملوي بیا دا منیسټر سے مغه ټیم کې شریار سره منیسټری و راغو چې بای تاسو ما باندې اعتماد شته مو ټول چې کوم دراغو دلته و مایدا او شا بیا لاس او افتور لاړو عمر ایوب سے مغه ټیم کې منیسټر و دی پټرولیم د ندیم بابر چې کوم د عمران خان پرسنل سیکریټری دی وزیر اعظم ته هغه په موجودګۍ کې سره
مایدې وشي چې بای 35 پیسې به تاسو ته ګیس ملوي کوم 5 کیلومتر ریډر دی هغه کې به تاسو ته ګیس چې کوم د بچوي نو دا تقریبا 24 روان ده موږ باندې بالکل چې کوم د زرا بر مسره څه لکه هیلپ نه ده شي ما په دا خبره په میټینګ کې وکړه چې یاره غټیم کې تاسو اختیار وکنه نو مغه ګیس چې کوم دا کنه مها حال دا اوسې به زه خو د انجل لولیپاپو لولیپاپ دا بالکل چې کوم دا موږ شپ نه مګمو سره نور څه نشته دا لولیپاپ چې خلکو نه څه بل څه نشته ټیم زه کول دا غادل د کی چې کوم دا نه وته او دا خبره چې کوم دا کوم ډیسیژن چې خسته او نه په کمرې کې دا دلته پیش کو چې بس یاره به د سکار د چلوټ شیټینګ به پلان به ډینګړه نو دا لولیپاپ دا ان شاء الله موږ خپل کونسل ته بیا لګیا دا چې کله د سی جی پی ال راشي کار شروع کی او موږ به ورباندې بندو دي پر بيدا سي بندو چې دا و ان شاء الله تاسو میډیا به موجود وي او دا خلک به مستنر سي ځکه چې دوه خلکو مو سره به ودی کړي دی او گزار دا منشترانو مو سره کړي دوی چې د کوم موجوده ټیم کې اقتدار کې دي نه ټیک ټاک جوړ شو او شه مزیدار جوړ شي او شه زبردست هر سړی ور خپل چې کوم د کنه شو منډ وکو چې کله به ټیک ټاک شو منډ بکې دوه هغه د بعد بغه کیمرې نول شي نن مو فیسبوک او ټیک ټاک به ګرمي ها شتا ټیک ټاک جوړ شو او بس دا ټیک ټاک موږ انجوای کو تاسو انجوای ډیر مننه وکیل صاحب السلام علیکم څنګه جی تاسو طبیعت مخه وکیل صاحب تاسو نن د غونډه کې موجود وې دا شه ډېر غونډې مونږ لیدل ډېر میټینګونه مونږ لیدلو ډېر معاهدې وشولې خو بیا هم خلکو ته ګیسونه نه ورکېږي ځکه چې کوهاټ پروډکشن د کوهاټ ته نه ملويږي څه نن غونډې نه مطمئن یې چې دا به کامیاب شي دا غونډه نسیم افریدي صاحب کا ډسټریکټ ناظم قیادت کې شوی و دا درې میټینګ د نن ډي صاحب د ټول راوختي او دو سره چونکې د سمرا بلیک اینڈ وایټس کې ور سره سنو او بهرحال مو انیشیلی یو انټریم ریلیف مو ته دا ملاو شو چې پاینده 10 پورې و کوهاټ کې ګیس وي او چې کوم الریډي سپلای د ټي بي اس ورته کوهاټ والا چې کوم دا هغه کې به کمی نه کیږي او بیا به ان شاء الله فردر مور مخکې مو دا کوشش وي چې 24 اورز وي زه مو د سیټي ایریا کې دو نوی لاینز اچولي او اولډ لاین کې ګیس پریشر قابل نه وي کې لغونه زیات ده نو اوس چیف انجینیر صاحب دا وعده وکړه چې سیټي چې کم لاین دی ډبل لاین دا به یوشي او دوی بیلانس راشي هغه د وجه نه نیم کورونو ته ګیس زیات لو نیم ته کم لو نو ډي صاحب دا یقین دی نه کړي کده اګریمنٹ باندې چې کوم سیټلمنٹ مو کړو کدا امپلیمنټیشن نه کیږي نو د اس ان جی پی ال کوارټ والا افیسز مو بندو دو خلاف اف ای آر کی او ماته ورټن کې موږ ته ودا چې کوم نه اګریمنٹ شو دا متخیو دې کې درې وړه ام پی صاحبانو ټیک شو ډیر مننه قدرمن کتونکو ګیس حواله سره زموږ پروګرام چې کوم دی خبرونه د مخ وړاندې روانه ده د مې وخت د مخ په پس راځو مهال موږ سره د خیبر پختونخوا وزیر قانون آفتاب علم صاحب چې کوم دی دا هم موجود دی کوهاټ ډسټریکټ سره تعلق دی خاص کر د کوهاټ حق ورمای زیات وي نو دې سره خبره ترې کوو چې دوی سوي نن جرګه وشوه جرګې نه بصوره فایده خلی او خپل ضلع ته بصوره ریلیف ورکړي آفتاب صاحب ډیر مننه د وخت راکولو ډیره مهرباني شکریہ څه نن جرګه وشوه بل ځین جرګه شوی غونډه کې تاسو موجود وې خلک ډیر په عذاب باندې شوي دي ګیس واړي ګیس وته خپل نه ملويږي پروډکشن زون دی دا غي باوجود هم خلکو مې لوډ شیډینګ روان دي امید مو سشته چې دا څه ریات په خلکو ته ملاوي شي جی بالکل ټول مشران دلته کې راغلي وو مو سره ټول پارلیمنټیرین موجود وو د اس ان جی پی ال کوم د مو ریجنل چیف انجینیر دا هغه هم موجود و د مو ډسټریکټ چې کوم چیف انجینیر دا هغه هم موجود و د ټولې خبرې وشوې د ټولو نه غټه مو خو ایشوز ډیر زیات دي ګیس حوالې سره خو ټول نه غټ ایشو چې دا د ټایم کې لو ګیس پریشر او کوم چې دو د لوډ شیډینګ کوي ټایم ټو ټایم چې د سره مختلف ټایمونو کې ډیر زیات حادثات شوي خلک هم پکې جوبل شوي دي زخمی شوي دي شهیدان شوي دي نو بهرحال دی اولې سره مو دو سره خبره وشوه چې کوهاټ چونکه کوهاټ ډیویژن ایز ا هول د درې وړې ضلع چې د کوهاټ کرک هنګو دا ګیس پیداواري علاقې دي او دې کې مو اس قسم په کوهاټ کې چې دا مو لوډ شیډینګ نه منو او دو پالیسی دو سره اوس د ټایم کې ریټن فارم کې نه واخو دوی چې د ټول پاکستان لپاره د لوډ شیډینګ والا پالیسی دا چې صرف کوکینګ آرز کې یعنی سبای نشته غرمه روټي او د بیګي ټایم کې چې دا مو وی پریدو خو مو ته چې نه مو تا یو خدا دا چې د ټایم کې کوم ګیس پرګدي هغه هم ناکافي وي هغه کې پریشر نوي خلکو مطلب د سلندر پرایویټلی راوړي دي بالکل کار نه کیږي د مو چونکه ضلع چې دا پیداواري هغه د لکه څنګه ما دي ته وي مو د دوسره ایس کې سم لوډ شیډینګ هم نه منو لو ګیس پریشر هم نه منو او کوم دا د میټرو حواله سره
دو په دې باندې بین لګولی دا نو میټر یې هم مو ته هغه بین به ویچت شي دا به زه خپل په پاړ باندې انشاءالله سی سی آی کې هم د خپل فاینانس په ذریعه باندې چیف منسټر صاحب په ذریعه باندې دا ایشو ریز کوم خو اوس د مو د دو سره د ریجنل یا د کوم د ضلع والا کوم افسرانو دو سره میټینګ وشو دینه بعد مو صوبایي لیول باندې کوم افسران دي هغو سره هم میټینګ شیډول کړی دا روانې هفتې کې او د کوم فیډرل لیول باندې افیسرز دي هغو سره به هم انشاءالله مو ملویږو او دو ته مو دا ډیمانډس کې خلو او دو ته مو دا ووایي چې تاسو سره کوم پورې اختیار دا شی مو ته ټیک کو ځکه چې که دا مسلې مو ته حل نه شوې نو د دې ځای نه چې کوم پروډکشن ځي مو به دې باندې مجبور شو چې د مو خلک به د دې نه بعد راوځي او هغه ګیس ویلونه چې د کوم نه مو خپل خلکو مستفید کیږي نه خو نورو ځایونو ته ګیسونه سي نو داسې د مو خلکو د ټایم کې دا فیصله کړې ده چې دا مو ته بالکل قابل قبول نه ده بیا به مو ګیس ویلونه هم بندو بیا به مو هر لیول باندې احتجاج کوو او چونکې د مو مجبوري ده چې مو به د خپل عوام سره او نو مو به د خپل عوام سره وو صاحب 2010-2012 کې دا سپریم کورټ هم د منې فیصله ورکړې دی چې کم ډسټریکټ پروډکشن زون دی هغې ته به د آئین او قانون مطابق ګیس ملويږي خو هغې نه پس نه د سپریم کورټ په فیصلې باندې دوی عمل کړی نه نور عمل شوی تر دې دمه پرې چې موږ دې ته راغلي چې زموږ ځانه چې کومې د روډ ته راوځي روډ بندوي چې زموږ ګیس نشته دی خلکو تاسو سترګې وي چې په اسمبلی کې زه نشو درېدی دا نشو درېدی بل مشر نشو درېدی تاسو چې ټکلي اسمبلی ته لیږلي دې دپاره لیږلي چې په اسمبلی کې به اواز اوچتوئ نو تاسو به ستاسو په ډسټرکټ کې چې کوم جرګې روانې دي کوم قسم صورتحال دی په دې کې به اسمبلی کې څه اواز به اوچتوئ ورمېږه جی ظاهره خبره ده انشاءالله په دې کې به اسمبلی کې مو قرارداد هم پاس کوو او پوینټ اف آرډر باندې به هم خبره کوو او تاسو ته پته ده دا ګیس او وبډا چې دا فیډرل ادارې دي او ما خو لکه شروع کې د تاسو سوال نه مخکې ما دې ته ووایي چې کونسل اف کامن انټرسټ یو فورم ده چې هغې کې چیف منسټران د ټولو صوبو والا او وزیر اعظم چې دي هغې کې فورم باندې وي هغې کې د صوبې داسې ریلیټډ چې برننګ ایشوز وي هغه حل کوي نو انشاءالله د هغو سره به هم مو دا خبره ټیک اپ کوو چې د مو پریشر مسله ده د مو میټرو مسله ده د مو داسې ځایونه دي چې هلته کې ګیس ویلونه چې دي هغه دریافت شوي دي هغې نه دو ګیس سپلای خوړي نیشنل ګریډ ته یې اټچ کړي دي هغې کې 8-5 سال تیر شو او مو هغه 5 کیلومیټر ډای چې کوم قانون کې موجوده ده چې دا به پرایورټي بیس باندې ورکوي ودن ایئر یو کال کې نه نو هغه اوس پرې مونږ ته نه درکړې او نور تاسو کومه خبره وکړه د آئین مطابق چې دا که صوبه ده که ضلع ده که یوه ډیویژن ده هغه چې یو شی پیداوي یو نیچرل ریسورسز کې موجود وي هغه به د پهله د آرټیکل 154 نه 158 پورې په آئین والا کوم شکونه دي په دې باندې ډېر کلیر دي چې هغې کې به پهله ضلع یا ډیویژن یا صوبه چې دا خپل ضرورت پوره کوي بیا به مخکې هغه ورکوي خو حالانکه دا ډیره د افسوس او د بدقسمتي خبره ده چې دې ټایم کې خیبر پختونخوا 400 MMCFD چې دا ګیس چې دا روزانه پیداوي او د مو پورا کې پی کې ضرورت چې دا هغه 200 MMCFD ده دې مطلب چې نیم په نیمه ګیس د مونه سرپلس دوړي او د نیم ګیس کې مو خپل پریشر نه پوره کوي نو لہذا دا مو پرایورټي نمبر 1 دا چونکې د مو صوبه خو اسې نام دو جوبل کړي دا حقوق نه ورکوي د فیډرل نه یا د پنجاب طرف نه زیاتیوانی شوي دي په تاریخ کې نو لہذا دې ټایم کې چې دا انډسټري خو بالکل شته نه ده نه هونه کې برابر ده لہذا چې د مو کوم ډومېسټک کنزیومر دي یا CNG پمپونه دي چې هغې کې غریب رکشې والا سوزوکي والا چې هغه عام خلک چې دي پټرول والا ګاډي نشي افورډ کوی هغو ته کرایې نشي ورکوی هغه به بیا ډبل کرایې ورکوي نو دا ټول مسایل تړلي دي او انشاءالله مو د عوام اواز یو مو د عوام نه یو انشاءالله د هغو د حقوقو جنګ دپاره به مو هر حد ته سو او انشاءالله دا مسله دا د پریشر والا مسله چې کوم د کوکینګ ټایم کې اوس پرېږدي هغه هم دوران 8 غنټې وه هغه دوران مو په تقریبا 12 غنټې کړه